بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ. الآية. دا سورہ نساء آیات نمبر 23 12 نمبر 16 رکوع نمبر 15 آیات کریمہ کی علماء مفسرون دا بیان مطابق محرمات ذکر کرتے محرمات نسبی اور محرمات کی سببی. آغازین ذکر کی چاہے کہ انسان دا بارا علم نکاح کول حرام. یو دی محرمات نسبی او بل دی محرمات سببی. واقف شو دیتا محرمات سے تقریباً سورلس قسمنا بدی کی ذکر کی گئی آیات کریمہ کی جدا پتا سو باندې حرام وہ محرمات نسبیہ او وہ محرمات سببیہ سرغنے روانی حرام. دا دې فعیل کی جدا پتا سو باندې حرام او جاہلیت په دور کې دغه بعض دا سیدی د جمع سره وځي نکاح کوله دا کمره مو تاسو نه آیات کریمه کې اغازین ذکر کوي چې نکاح کول سړي لپاره حرام. حرمت علیکم امهاتکم حرمت حرام بشوی دی علیکم فتاسو بان امهاتکم بیان دستا یعنی نکاح کول مور سرسری حرام او دیتا محرمات ابدیہ هم وی ہمیشہ دا پارسری حرام محرمات ابدیہ فتاسو بان استاسو بیان سر نکاح کول حرام. حرمت حرام بشوی علیکم فتاسو بان امهاتکم نکاح کول میں جستاسو سرا دا حرام فتاسو بان امهات جمع امدا اصل تو او دیر کی نیام رانا ورپسی بیا بلن یا وحلو فجر تابت پکیا ذکا اصل بیان یا دبدار طرف شامل شمور طرف ټولو سره نکاح کول حرام. حرمت علیکم امهاتکم حرمت حرام بشی علیکم فتاسو باندې امهاتکم نکاح کول نه د تاسو سره دا حرام دي. یعنی فتاسو باندې تاسو بیا دې حرام یاګان بچاله وبناتکم او لوریان استاسو
حرمت بناتكم حرمت بناتكم حرام کشی پتا سو باندې لوریان استاسو سر نکاح کوئی حرام دي دا څنګه ارزښت او نتیریږي چې بسې خلک پروا الله دې رحم وکړي وبناتكم بنات جمع بنتي ورته بنات جمع واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت واخواتكم اخوات جمع اختيرا اخت خورته واخواتكم حرام کشي پتا سبحان خويند استاسو نو خور کو بیا خپل دا خور کو بیا عینی دا کعلاتی دا خیا کی رټول په شامل او پر زائدا غیر خسته دي رضای خور سره باندې کا کوي رضای مور سره کا کوي بیا په دې کې ځان خپل اختلاف ته امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ سره علماء سره چې یو ګوټه او دو ګوټه او درې ګوټه او څلور ګوټه جلس ګوټه پورې ویل خبره خپل بهر کار سره حرام دي ته عمر بیا نو خور سره نکاح کوي اګه خپل خور دا کعلات دو خیا کلا او قر زعیدا عینی سر نکاح سره حرمت علیکم امهاتکم وحرمت بناتکم وحرمت اخواتکم اره سره وعماتكم وخالاتكم حرام کشی پتا سبحان عماتكم ترویان استاسو وخالاتكم او ترویان استاسو موضوع دا ترویان وایو دفتر خور تم شوی خلق ترور او دا مورغه تم شوی په بعض علاقو کې چې دینو د مور خور ته کوي ماسی وي اما ثواب ماسی نعمات تقداتو حالات تبوکو رعماتکم حرام کشی پتا سو باندې تروریان استاسو وخالاتکم تروریان استاسو تروریان استاسو نکاح کوي حرام وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات الاخت وبنات الاخ بنات جمع د بنتي د ډوب او اخ روت نو وای ضرور لور معنا وريرا وبنات الاخ حرام کشی پتا سو باندې وبنات الاخ وريره وبنات الاخت او فرزه دې ده آسان توس حرام کشی پتا سو باندې بنات الاخ وريره وبنات الاخت او فرزه دام حرام فرزه سر نکاح کول حرام دي وريره سر نکاح کول حرام دي محرمات وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهاتكم يدستاسو الک نو کو مخ ذکر وکړه اللاتي هغه مور یعنی ارضعنكم چې تاسو له خیر کړی پتا سو باندې حرام دي رضاعین نبی علیہ السلام سلام رسول رضاعین کو عزت پکړه یہ حدیث روانه رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر رواغست کله راو رسید هغه اعلان کړي په دې باندې اما جان رضاعین عربو کې دا دستور د خبرو او بل غربت لباس غریبانان خلک غربت زیات اچھا کم خلق پر مالدار او شکو غروش او بس بیا باغاوت کی معلومات دیو زمینه پیسې ورکولې ماهانه یا چرسی او دغه ماشوم لږه پیو را رضاعت چې دې سره قربت ثابت اوسم بیا لاقو چې دین را
اوس ماشاءالله نشته دا شي مخکې ډېر زیات د دې بیا نقصانات ډېر زیات نقصانات اکثر معاشره کې خو دغه مابیو ماشوم د پیاور کې بیا په ایمان همیشه پردالي اولاد یې بسر نکاح خراب نه بس بیا ولو بر روانه او اکثر چې بدینو وې دا ماما دې کو نو مامي بوله پیاور دې دې ال تبکار واو دې په وې نکاح کار وای دا ترلو سره وعده کوم ماتور بچی د خپل پوری لپیا وای هغه زوی ګرځي خويندې رضاعت صاحب نه د بوي نه عمل ته وواګو مدي بوي نه آل تا په کول دي هغه بوي ځان دی او زارولم کې دا مالک چې خامخابه وروانه دا ډېر نقصانات ډېر زیات مخکې به خلکو دې پروا نه کوله به ورکړه بیا واده بادم پکې چړ چلے مونږ یو ورځ ناس مو پوښتل ډیر نه یو کس سره ډیر پیژنې پکې شور کوي نه بس ما خپل خبره مشکل نه خیر مو پرګری خبرې شي پرګری خیال بس لکه چې دا پرګری خیال بس آتے بسینګ مزدار ناغه یو کس رېګو کوم ناس څه هفته وی دا شاعت یو سړی دی چې چا سره چې وعده کړی هغه د دې سړی مور چې دا کوم سره وعده کړی لته وری او چې دا کوم سړی دې مرګ کوټه ودا قزم وړو بس ترتیب شوی دغه دوران کې دوړ چې یو غذا خورلې په یو مخا په یو ټیم نه کام شوی دا وادم شوی دی او سیب چې و هغه د شپږو کالو پاده شوی بچی دی نو اسانه سی دی جون تیر شوی دی او دا کیسه شوی او ته فورا نکاح ما د یو بل سره جدا کړه په پردي کورو صحیح دی فورا یو بل سره سکی نکاح دی مال داس کار حرام شوی دی حرام کې واقع شي نو سیم شوی دی کړه وسیم شوی دی ادي بری کوي بیا ته خپل کور د بابا له صحیح دی ګران شي نه یو ګورا څومره غټ نقصان شوی محرماتو کې څه شي واقع شي او بل بیا نقصان دغلته الله دې دا چې احتیاط نشو انسان نا خبرې د قران او دین نه دغه شانتي بیا بده رسمه دیو جنا وای دا قران کریم ترجمه هر انسان باندې واجب ده امام قرطبي وایي مفتی صاحب ورغم پروګرام کې خبره کړې په هر انسان د قران کریم ترجمه سره واجب مونږ ته پته نه لګي چې سیده دې ته په کومو کار نه انورم ډېر چې دې نه داوله دا علمي وا خبري وا د خلکو بدل کار و امهاتکم یا دستاسو الله تهاغا ارضعنکم چې تاسو نه پیدا کړی دا پتا سو باندې حرام دي دا محرمات څخه دي شپږات تقریبا پدې باندې وګورئ خلک له ورځکه چې دا ګران دي موږ ته ګران نه دي اتم بو ولکه حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم حرمت حرام کړی علیکم تاسو باندې امهاتکم یان دستاسو وبناتکم لوریان استاسو واخواتکم خین دستاسو وعماتکم تروریان استاسو وخالاتکم تروریان استاسو وبنات الاخ ورير استاسو وبنات الاخت فرز استاسو وامهاتكم يند استاسو اللاتي هاغا ارضانكم استاسو لپاره کړی دي ابله هدا حراما او چې دغه په در کړی دام شوا دام حرام ده خیال کوئ سره وعده ولکې اور بس بیا رضای خورم ذکر خیر روانه اوس پته وی چې دا نغر روانه ویلګ انتظار وکړه لګ ټیم پس کې خیر روانه ده او مو یا بس بارحت مشي طالب جام پروګرام الله زموږ راځي الآية او
آیات د مس کې شروع کړو په نرمه د نسب دا سوره نساء آیات نمبر 23 او بارہ نمبر 16 اور رکوع نمبر 13 آیات کریمہ کے علماء مفسرون وینا مطابق محرمات ذکر شور دیکھا نا محرمات ذکر چې چا سره نکاح سره حرام چې چا سره نکاح دا حراما محرمات ذکر نمون آیات کریمہ سندر رسول وأخواتكم من الرضاعة ورضاعی خور سر نکالی کی رضاعی خور پیچھے رضاعی خور سر نکاح و اداد حراما یوالک او اغا دا مور پیخو دا مور گزار نگا وانڈی خزا وکر آئے سرا معشوبہ او یہ دا دے رشتہ دے بس چکم کور تر آگلی اوماغ زنانا اوماغ معشوبہ دے سور غزا ور بیولا ور دغه معشوبه د دې کور د علاقانو څخه خور دې معشوبې د غلک سره غذا وکړه دا جینې د دې رضایي څخه دا جینې په دا کور چې د کومې زنانه په خورلې دي دا هغې په ټولو زامنو باندې خراب صحیح ده ټول زامنو باندې څه شو ځکه دې ماشومې غذا وخوړه د هغه زنانه او چې کوم بچي د هغه زنانه دي ټول د هغې بچي صحیح اوس د هغه زنانه چې کوم بچي دي د جینۍ سره نکاح حرامه شوه خو یوې جینۍ نور کور کې خویندې دي هغې سره د هغه زنانه زامنو نکاح کېږي صحیح ده که جزا چې چا سره خوړل شوې ده نکاح حرامه شوه لیکن د دې جینۍ نور خویندې کور کې دي دې سره د هغه نور کور نکاح کېږي جزا چا خوړلی دې جینۍ د دا له هغه ټولو خور شوه او هغه لکان د دې جینۍ د نورو خویندو ورونه نه وي صحیح ده که مسله دغه نو دا جینۍ چې ده د هغې د ټولو څه شوه په ټولو باندې څه شوه حرامه ځکه چې غذا د هغې زنانه چې کومه غذا ده دا ټول دا غذا یو ځل هم غذا ورکړې ده بل هم ورکړې ده بل او د جینۍ هم ورکړه ټول اوس د دې جینۍ نورې خویندې دي نو آیا دې جینۍ چې کومې خویندې دي هغې نکاح هغه لکانو سره کېږي که نه او کېږي مور پسې خبره غذا پسې خبره دې ته وایي مسله د رضاعت د څه شي د رضاعت دا دې ته وایي رضاعت د رضاعت سره ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة يحرم من النسب چې کوم حرمت نسب سره راځي رضاعت سره واخواتكم فإن استعصوا من الرضاعة رضاعي معنا باندې پوښ مقصد باندې مفهوم باندې وامهات نسائكم او بیندې د بیان استاسو ان پاکیان وامهات نسائكم
او میندې د بیبیان استاسو د بیبیان استاسو چې استاسو کوم بیبیان د هغې میندې په تاسو حرامې دي یعنې خواښیانې خواښ ورته نو معنا به دا شي و امهات نسائکم خواښیانې استاسو په تاسو باندې حرامې دي ما سره نکاح وربائبكم اللاتي في حجوركم ربائب جمع ربیبی ربیبا آمون کی پختو کی وتا پرکټه ور پرکټه سره کا کول سدي حرام دي پرکټه چي یو کټه یو پرکټه پرکټه دي ته یو زنانه ده داغه دوریانی دی یو لوري ده به دي درې هغه زنانه بل ځکه انګیجمنت واړي واده کول دبل خاون سره نه کوش یو خاونه وفات شوی یو طلاق ورکړي خدای یو لور د خپل سره هغه لور ته مال وته مګه او دا مور دي باندې ده بس دې زنانه بل ځکه واده کول مستل واده شو کور خراله نو نکاح وشو اوس چې چا سره نکاح وشو د دې زنانه د شرکه مچنه راغله باشه د دې سړی چې چا سره نکاح شوی د زنانه د دې سړی د خپل لور سره نکاح کې چې د خپل لور نه ده سیده کنه چې کومه زنانه سره چې نه رااله نکاح شو سړی سره هغه سړی سره د دې ماشومې نکاح نه کوئی نشته انډرګراوند کډړې راځي دغه ته وایي پرکټه اوس کوچر ته ائمه حضرات وایي فقها کوچر ته دې سړی د خزل طلاق او قبل الدخول مل ملاپ نه دي شوی نکاح شوی دا مل ملاپ نه دي شوی قبل الدخول طلاق او بیا ول دې نور سره نکاح کوي نه خیر کوئی نشته بیا خیر خو بیا نور فقها وایي نه چې نکاح وشوه د خبره ختم کو دخول شوی دی که نه دی شوی مل ملاپ شوی دی که نه دی شوی یو زیوالی شوی دی که نه دی شوی خو چې نکاح وشوه د دې جناس سره نکاح حرام والله اعلم خو ربایب سره نکاح کول سری حرام د بیبي سره نکاح دیتا پرکټه وربائبكم اللاتي پرکټه استاسو هغه فی حجورکم چې په پالن استاسو کې وي حجور جمع د حجر دا اطرخ نواله تشته دې د پرې ته حجر محجورا یا د حجر جمع حجر دیتا ندیزه کې عموما خلک د ماشومان راخي او دا غي پالنه تربیت نو دې ماشوم استاسو کور کې تربیت اغسته دا استاسو ګرځېدل دا بالکل سالو ګرځېدل دا خیال کو نکاح وسره یو حجورکم چې پالنه استاسو کې من نسائکم بیان استاسونا الله تعالی بیان دخلتم بهن چې تاسو سره دخول کړل دخلتم بهن چې تاسو یو ځای شوی فتاسو ځای شوی دی او راغلی او طلاق ولا ورکړل دی لکه بیا دی ولور سره نکاح نه خیر دی صحیح الله تعالی زنانه دخلتم بهن تاسو یو ځای شوی او هغه زنانه چې کوم قاونه پات شوی دی یا طلاق ورکړل او بل خلاص سره نکاح هغه زنانه اشاره یا فإن لم تكونوا كجرنا يتاسو دخلتم بهن تاسو سن یوځای شوی فلا جناح علیکم یا فلا گناح علیکم فتاسو بیا ګناه نشته تاسو یوځای شوی نه نکاح نه ده شوی الو سره ولا نکاح کول غواړي بیا خو ستاسو سم نه تاسو دا پردې ده او پردې سره نکاح جای وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم وحلائل حلال جمع الحليله القريطه مراد بنقول وحلائل ابنائكم او ان كان استاسو ان كان الذين ذا غزامن من اصلابكم جستاسو نفداي اصلاب جمع الصلب يخرج من بين الصلب والترائب
وإذا أبندي وإذا دا شان روزي هذا نور العقيدة إنسان چې سره پیدا دی وای چې ستا کوم عیني زوی دی انسان پیدا دی دا هغه سره باندې کاله کې نه دې کې رد په زمانه جاهلیت باندې متبنا مو بولا بیٹا چلا ایسا رم خالق نے کہا رسول اللہ کو دے په ولیا سره نیولې په څنګه خلا دا مو بولا بیٹا نغز وې نه دی که شر دا مړ شو دا غو سره نکاح کول شي ذکر و چې من اصلاب اصلاب من اسباب او بل وان تجمع بين الاختين وان او دا خبر دام حرام ده تجمع چې دا جمعوال راولي بين الاختين فمنذ دو خويندې په نکاح کې حرام ولذا مخکې چې شوي دي الا ما قال سلب وهو خلق ستیر شوي دي بس هغه الله معاف کړی دي وې تیر ګل بخرا او آینده بسکو حساب کتاب کو وې کشپت یا رضا مړی رشمار دي څه وې کړه مشره سيده كده وان تجمع بين الاختين فان اوضاع خبرهم حرام ده تجمعوا جمع كيتاسو جمعوال را وليتاسو بين الاختين فمن دو خياندو کې جمع کول المصدريه الا ما قد سلف اگر چې مخکې تیر شوی دا خیر دی ان الله كان غفورا رحيما ان الله بشك الله جل جلاله كان دي غفورا رحيما بهم مهربانا هغه بخلی اوسه قانون کې خوستو چې دینه متاس وخت نه وړه دې بیا به لخته ماته سیده تاسو پوښتنه واسطه کې به واخواتكم وفند استاسو من الرضاعه رضعي وامهات نسائكم او فقيان استاسو وربائبكم اللاتي في حجوركم او پرکټ استاسو هغه چې پالنه کوي استاسو په غیږو کې استاسو من نسائكم یعنی رجال استاسونا اللاتي هغه بیان دخلتم بهن چې تاسو فإن لم تكونوا دخلتم بهن فإن لم تكونوا بشرنيا دخلتم بهن تاسو یو د شری نه فلا جناح علیکم مشکل گناہ پتاسو باندې فلا جناح یشته هیڅ گناہ علیکم پتاسو باندې دې زمانه پورا د تماله گناہوں کو فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذين من اصلابكم وحلائل ابنائكم او انجان دستا الذين ده هذا زامنو من اصلابكم چستاسنا پیدائی وان تجمعوا بين الاختين او جمع کول فمن دو خويندو کتاب حرام دي الا مگر ما قد سلف اچ مخکې شوی دا خیر دی ورنش ان الله كان غفورا رحيما ان الله بشك الله جل جلاله كان ذي بخون کی مهربانا ورپسې څلور محرمات ذکر کړي ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد يا الله زم راج يا الله كرم ما الله الله مردنا تا شرط سره مشران مشوران الله زم راج شرط ټول خلافات